موږ د پښتنو د کوم دی بار وایو، موږ د پښتنو د چغې وهلې په بیانونو په تقریرونو او هر قسمه چې زمونږ وس کېږي موږ دوی ته وایو چې تاسو نکاحونه آسان کړئ. ګوره په یو ملک کې چې کوم دی د زنا قیمت 500 روپۍ دی او په یو ملک کې د نکاح قیمت چې کوم دی 8 یا 9 لک روپۍ دی، نو په هغه ملک کې چې کوم دی نکاح نه عام کېږي، زنا به عام کېږي، ځکه چې د خلکو د 500 روپۍ وس کېږي خو د 8 لک روپۍ وس نه کېږي. ځکه ته کدی سوچ باندې نکاح کې کته یو ځای کې چې کوم دی خوراک لږ کمزورې وکړي یا چې کوم دی د کوټې سامان دی لږ کمزورې وي یا کمره لږ سپکه وي، یعنې مطلب داسې پخه لانټري کمره دی نه وي، نو خلک درپسې خبرې کوي، یو به هم وایي دا څنګه واده، بل به هم وایي دا څنګه واده. حالانکه داسې نه ده، نکاحونه دا عام کول پکار دي. ګوره په نن سبا وخت کې که تاسو ګورئ دنیا جنکۍ چې کوم دي هغه د رشتو د وجې چې د هغوی جهیز د سامان وس نه کېږي د هغې د وجې پاتې. ولې چې موږ او تاسو دا رواج دی چې ښځه به چې کوم دی موږ له د جهیز سامان راوړي، حالانکه د هغې د وجې نکاح پاتې وي. دنیا الکان چې کوم دی د هغوی وس نه کېږي خو د هغوی واده ته زړه کېږي او موږ او تاسو چې کوم دی د زیاتو خرچو د وجې د هغوی نکاح نه تړو. او زموږ د خلکو دا هم یوه شبه په ذهن کې ده چې د بچي له مې واده وکړو، داسې د واده خو مې وله وکړو سټک ټوک په وله وکړم، خو د واده نه پس په دې کیس او د خو کار روزګار نشته دی، د واده نه پس په چې کوم دی د خوراک سټاک څه بندوبست وي. حالانکه داسې نه ده. الله قرآن کې فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. الله جل شانه فرمایي تاسو نکاحونه وکړئ، ان یکونوا فقراء یغنهم الله، که چېرته دوی غریبانان وي الله جل شانه یې په خپل فضل سره مالدار کړم. دنیا داسې خلک تاسو ګورئ تاسو ته به چې کوم دی پته ولګي چې هغوی د واده نه مخکې زندګي څنګه وي، واده نه وروسته زندګي څنګه وي. الله هر چا له رزق ورکوي، د هر چا د رزق واده یې کړې ده. په دې نه ده چې یو کس به ستا کور ته زیات راشي یا به ستا یو 2 ماشومان پیدا شي او د هغې د وجې به ستا رزق ختم شي، دا بالکل غلطه خبره ده. الله جل شانه د هر چا د رزق واده کړ، د هغه ته به رزق وررسوي، که هغه په هر ځای کې وي، که ستا به کور کې وي او که نه د بل به کور کې وي. نو دا غلطه خبره ده چې دا زوی مې واده وکړي نو دی به چې کوم د واده نه پس څه کوي. نو موږ او تاسو له پکار دی چې نکاحونه عام کو، نکاحونه عام کو په کمو خرچو باندې، کم سامانونه، داسې کمره وکړه چې بس د باران په ځای کې راساسي نه او ستا سر یې پټ کړی وي، بس نکاح وکړه چې ستا زندګي ورسره چې کوم دی څنګه ښایسته کېږي. ور یو چې نکاح وکړې ستا ورسره چې کوم دی نیم ایمان چې کوم دی ستا ورسره کامل کېږي. دویمه خبره دا رسته په عبادت کې به لذت پیدا شي، ځکه چې عبادت کې به ځکه لذت پیدا شي د انسان د سترګو ګناه ختم شي، د انسان د جسم ګناهونه ختم شي، د بل په باره کې کتل او د هغه په باره کې ویل او د هغه په باره کې چې کوم دی سوچ کول ټول ختم شي، انسان د خپله کور والا موجود وي یا دغه رنګې نور دنیا ګناهونه چې انسان د هغې نه سره چې کوم دی بند شي. نو نکاح ډېره زیاته ضروري ده په نن سبا وخت کې. او نن سبا معاشره دا ساده شوې ده چې خلک د ماشومانو سره زناګانې کوي، د ماشومانو سره جنسي زیاتی کوي. داسې مختلف واقعات به تاسو وورئ چې ستاسو عقل به حیران شي. ولې نکاح کوو نه موږ او نکاح چې موږ کوو نو په هغې خرچې زیاتې راځي، موږ کولی شو نه، او زنا چې کوم دی موږ ته هسې میلاویږي، نو په ملک کې به چې کوم دی زنا عام کېږي او نکاح به نه عام کېږي. نکاح عام کوي او زنا ختمه کوي.